السلام علیکم ملګرو. په هنډرډ لیګ کې پاکستانی یو کھلاڑی هم نه دی پک شوی، چونکې د هنډرډ لیګ د پاره 45 پاکستانی کھلاڑیانو خپل نوم رجسټر کړو او په دغه 45 کھلاڑیانو کې یو پاکستانی هم نه دی پک شوی. وجه څه ده مکمل تفصیل در سره شریکوم. یو مین وجه خدا ده چې پاکستانی کھلاڑیانو په دې تیر شوي کال کې صدا سه خاص پرفارمنس نه دی شو کړي، نه په انټرنیشنل کرکټ کې او نه داسې په لیګ کرکټ کې د پاکستانی کھلاڑی کارنامه مخې ته راغلی ده. خو بل په هنډرډ لیګ کې په تیر شوي سیزن کې د پاکستان ډیر کھلاڑیانو گیم کړو. محمد عامر پکې کړو، اماد وسیم پکې کړو، نسیم شاه، حارث رؤف، شاهین افریدي، رضوان او شاهین خو پکې نو. بیټسمنانو کې آصف علي پکې کړو، حارث رؤف نو، حیدر دما خیال کړو، اسامه امیر پکې گیم کړو. لکه په تیر شوي سیزن کې 15 شپږ داسې د پاکستان کھلاڑیانو چې هغه ښه کنفرم پاغې کې گیم کړو او ښه پرفارمنس هم ورکړو. یو خدا وجه را چې د کال د پاکستان کھلاڑیانو صدا سه خاص پرفارمنس نه کړي. اور بل چې کومه وجه یادېږي میډیا باندې هغه دا ده چې دا ځل په هنډرډ لیګ کې څلور ټیمان انډین پریمیر لیګ چې کوم فرانچایزز دي هغه اون کړي دي، هغه ایشتلي دي. د هنډرډ لیګ کې څلور لوبډلې د آی پی ایل فرانچایزز ایشتلي دي. نو په دې وجه باندې د انډیا منیجمنت چې کوم دی د آی پی ایل منیجمنت د پاکستان کھلاڑیان نه دي پک کړي. خیر خو کومنګ وګورو نو د پاکستان کھلاڑیانو داسې خاص پرفارمنس هم نه دی ورکړی. نو دغه وجه هم کې دی چې په هنډرډ لیګ کې د پاکستان کھلاڑیان نه دي پک شوي.